محترمو موږ د غیبت اقسام بیان کړیو چې د غیبت څلور قسمونه دي. اول نمبر غیبت کفر دی، دویم نمبر منافقت دی، دریم نمبر معصیت دی یعنی ګناه ده، څلورم نمبر مباح یعنی جایز دی. موږ درې قسمونه مختلف کلیپونو کې ذکر کړیو، تاسو به اوریدلی. دا څلورم قسم غیبت مباح دی، یعنی په کوم حالاتو کې غیبت کول مباح دی، جایز دی. یو کس غیبت کوي د داسې کس چې هغه فاسق وي، بدعتي وي، نو د هغه غیبت کول هغه جایز دی. الله رب العزت په دې باندې دغه کس ته اجر هم ورکوي چې د داسې کس دغه فسق نه او د بدعاتو نه خلک چې کوم دی خبر شي او خلک ته ځان محفوظ وساتي. دا د غیبت هغه یو څو کلیپونه هغه مکمل شو. محترمو د دې نه پس به موږ انشاءالله د ابتدا د مانځه نه کوو. تاسو دا کلیپونه د الله رضا دپاره شیر کوئ او په خپله یې هم اورئ او ځان په دې باندې پوه کوئ. الله رب العزت دې په دې باندې موږ او تاسو ته اجر راکړي.